बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की कई दिनों से आग की लपेट में है। बहुत सारे जंगलात नज़रियातिश हो गए और राख की ढेर बन गए। ये अल्लाह ताला की नाफरमानी का ही नतीजा है। और सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड बना हुआ है कि तुर्की के लिए दुआ करो, लेकिन दुआ से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम उन अफ़आल से बचें जिनसे हम खुदा अज़्ज़ा व जल के अज़ाब के मुस्तहिक बन जाते हैं। ऐसा ही मामला तुर्की का ही है, क्योंकि तुर्की की एक मस्जिद की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोर और शोर से वायरल हो रही है, जिसमें बेहयाई का सरेआम तमाशा बना हुआ है। तुर्की मुल्क सिर्फ नाम का मुसलमान है, हालांकि माहौल उनका यूरोप जैसा है, बल्कि उनसे भी बदतर है, क्योंकि वहाँ मस्जिदों में इतनी बेहयाई नहीं होती जितना तुर्की में अब ज़ेर नज़र वीडियो में देख रहे हैं। बेहयाई मुसलमान कौमों की ज़वाल पजीर होने की बुनियादी अनासर में से है। आप वीडियो का मुलाहिज़ा फरमाएं हो तो अंदाज़ा हो जाएगा। तुर्की की जुमात माजिद دی دا یو ته وګوره ترکیه مسلمانه ده دلته موس شروع دی دا وګورئ دلته موس شروع دی موس کوي خلک او دلته مولا ناست دی مولا ناست نصیحت کوي او دلته قرآن شریفونه خلاص دي قرآن شریف وایي دلته مولا ناست دی نصیحت کوي دلته موس کوي او دا دلته درویشان اوس دا وګورئ دا مسلمانی ده دا وګورئ دا په ترکیه کې مسلمانی ده مسجد دی دا ورته وګوره دا شړه پرته ده د جومات مسجد دی د خدای د کاره نه بیریږي مسلمان ملک دی مسلمان ملک به داسې مسلمان ملک دا بیخ کې پرته ده ورسره دا بیا دعا کوي دا یې ورته وګورئ دا ترکیه مسجد دی سره زاره مې ورسره په دې عمل کې له مخامخ مولا ناست دی ته مولا ته وګوره ریاست کې منظور شي او دا سره د مسجد باندې ولاړ موس کوي او د مخامخ په شي لسی پرتی دي شي په شي لسی پرتی دي لسی اگر خو تی ویني استی دا وګوره لسی په شي پرتی لسی څنګه ترکیه کې خدای کار نه کیږي دا بعض مردگان ولر سے په افغانستان کې جهاد روا دی چې خبره چې په افغانستان کې جهاد روا دی دا دلته جهاد روا دی راسل خدای په کور کې د قرآن دا یو تو ګوري دا خدای په کور دی موږ چې مشکل سي ګرځي دا وګوره د انګريزان په شکل جماعت کې انګريزان دي الته وګوره دلته وګوره دا مسلمانی ده دا وګوره دلته منځونه کېږي ګوره دلته منځونه کېږي دا منځونه کېږي دا یو ته وګورئ دا د خدای پاک کور دی د خدای پاک ټوله ګورئ یو درویشه دا مسجد ته ګورئ د مونځ پشکې کېږي دا وګورئ مخامخ وګورئ ګله جمع ولاړه دا وګورئ دا مونځ کېږي پشکې O günde Peygamberimizin oğlu İbrahim vefat etti. دا مولا دی İnsanlar gibi ben ورته وګوره دا İbrahim vefat etti. اما خامخ ویني قرآن شریفونه ورته خلاص دي قرآن شریف وایي دا یو ورځ پشکې ده دا ترکیه جومات دی دلته وګوره دا وګوره دا مسلمانی ده راځه د ویډیو ته وکم راځه د خلکو ته وشم دا انګریزي ده دا مسلمانی په دې عمل کې ده وای په خدا قرآن کې مسلمانی بل دسته دا وګوره دا یو درشان دغه چې راځي اوس دا یو ورځ پشکې ده دا مسلمانی پشکې ده وای دا وګوره نام راغلی پشکې دا درې څلور منټ روانه ده دا مسلمانی پشکې ده ورته ګورئ دغسې دا مسجد دی دا ورته ګورئ خپل غون پوهېږي ملا مې هم در وشوئ دا کوم د جومات ملا دی دا مې هم در وشوئ هلته ګورئ چې ناست دی مخامخ ګورئ دا سلطان احمد جومات دی دا مسلمانی پشکې شروع ده وایي
اور ترکیہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بے حیائی، ہٹ درمی اور بسر و سمان افغان مجاہدین کی مخالفت کا ایک چھوٹا سا جھلک تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پوری ترکی راک کا ڈیر بھی بنا سکتا ہے۔